محمود غزنوي رحمت الله علیه ډېر لوی مجاهد او پاک انسان تیر شوی دی. پلار یې مخکې پوجي سبکتګین او بیا بادشاه جوړ شو. نو چا ورته وی چې یاره ته خو د سبکتګین زوی نه، هغه زمانه د علمانو وه، ته ماشوم وي او راکوټې وي غلام وي. سبکتګین واغېشتې او دومره مینه یې درکړه لکه پلار چې زوی له ورکوي. نو ته خو د هغه زوی نه، چاته ماشوم والی یادي، شک پیدا شو چې د هغه زوی یم او که نه یم. بل دا ورته پته نه لګېده چې د دین خو بلا شعبې د بهترینه شعبه پکې کمه ده. د دواړو جهانو د سردار مبارک حدیث دی چې العلماء ورثة الانبیاء. آیا دا حدیث په صحیح سند سره رسېدلی دی او که نه؟ دا د پیغمبرانو وارثان دی او که نه؟ او دا یم سودا و چې ټول عمر خو مې په جهاد کې تیر که چې الله به ما وبخي او که به مو نه بخي. دا درې سوداګانې وې. یو ځل د شپې روان دی، نور پوجان مجاهدین ورسره دي. چې ویې کتل یو ځای کې یو دوکاندار دی کباب پخی، اور ورته بل دی، ډیو ورته بله ده. یو طالب راغلی دی او د هغه هغې ډیوې په غاړه باندې ناست کتاب ګوري. محمود غزنوي په هغه باندې نظر شو، ډېر ساعت یې ورته وکتل، ځکه د اور په خوا کې وخت تېرول خو ګران کار دی. طالب نه خولې بیږي او دې خوا نغري سره خوا کې ناستې ډیوې ته خپل کتاب ګوري. محمود غزنوي راغی یوازې په وکړه، طالب جانه دلته څه کوې؟ ولې مدرسې جومات نه ولې راغلی؟ یاره جي دلته کتاب ګورم. ولې په جومات کې د رڼا انتظام نشته څه؟ ورته وي نه جي د رڼا انتظام پکې نشته. محمود غزنوي ورته یې بچې زه به ستا دپاره په جومات کې د رڼا انتظام وکړم. راغې هغې طالب ته په جومات کې د رڼا انتظام وکړ. طالب الله ته لاس اوچت کړ، یا الله د محمود غزنوي مرادونه الله ترسره کړه، الله مرادونه ترسره کړه. د شپې محمود غزنوي ودرې، د دواړو جهانو سردار مبارک پکې په خوب کې ولیده او دې دړه ارمان و چې زه رسول الله مبارک هم په خوب کې وینم. د دواړو جهانو سردار مبارک یې ولیده. رسول الله مبارک ورته وي ای د سبکتګین زویه، تا د پیغمبر د وارث حاجت پوره که، الله پاک دې مغفرت وکړه، الله دې وبخه. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته ای د سبکتګین زویه، پته ولګېده چې غلام نه دی، سبکتګین زوی دی. تا د پیغمبر د وارث حاجت پوره که، پته ورته ولګېده چې طالب و عالم د پیغمبر وارث دی. او د دواړو جهانو سردار مبارک ورته الله دې مغفرت وکړه. رسول الله مبارک دعاګانې الله پاک قبلوي. نو د طالبانو او د علماو دعاګانې الله پاک قبلوي. خلک پې مه بدځونه کوه، د دغې علماو نه او د دغې دیندار خلکو نه د دوی نه دعاګانې واله، هغه دعاګانې به ستا په کار ده.